بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. قدرمنو سید ورغزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو کتلی شئ راسره په خوا کې موجود سهیل خان ولد قیمت خان څه لږ ساعت مخکې په خپل افیس چت باندې مونږ یو ویډیو ریکارډ کړې وه چې هغه مونږ شیر کړه. په هغې کې شاه خالد نومې کس راغلی و چې ما نه په زبردستۍ باندې خپل کور واغستو او ما سره ناانصافي کیږي، ما سره ظلم کیږي. هغه او د کیسې یو مخ چې په هغې کې ډېر زیات ظلم و، ډېره زیاته ناانصافي کېده د سهیل له طرفه، خو د کیسې بل مخ هیڅ چا نه دی کتلی، نه چاته معلوم دی. حدیث هم دا وایي چې د کیسې دواړه مخه تاسو نه یې کتلي، فیصله هېڅکله مه کوئ. خو د یو میډیا پرسن بالکل دا کار نه دی چې هغه د چا فیصله وکړي. زمونږ چې کومه ډیوټي د فرایض دي هغه دا و چې د هغه موقف تاسو واورېدو، تاسو سره مونږ پیش کړو. هغې وایي چې ما سره ظلم کېږي. د هغې تره زوی سهیل ولد قیمت خان دا راغلو، ما په لاس کې مکمل کاغذات ډاکومنټیشن تاسو کتلی شئ چې د دې کاغذاتو په بنیاد باندې دا کور، دغه کمرې، دغه چتونه، دغه بیټک دا ټول د سهیل ته حواله کړی دی. څه ټایم مخکې چې په هغې باندې د عدالت او د جرګې فیصلې هم وشوې. سهیل غواړم چې خپل موقف تاسو سره شریک کړي چې په هغې اړه تاسو ته څه وایي. سهیل السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت برابر دی؟ شکر د ژوند ښه دی؟ شکر. سوچ خو به دې کړی چې یاره دا شاه خالد لاړو او دا څه په ګډو وډو سر شوی او څه وایي. شاه خالد چې کومې خبرې اترې کړې دي هغې متعلقه خپل موقف، خپل رای اظهار څه شریکوي؟ جی دا لکه 2013 کې مونږ ولا جرګه شوې وه که نه، مشرانو کړې وه، تیرا والا ورکزی والا مشرانو هغوی جرګه وکړه. جرګې نه بعد لکه هغو تقریبا یو میاشت ټایم د پیسو کېږدولو، پیسې ټولې وصول شوې. بیا یو کال یې کېږدولو چې مونږ به د ځای خالي کوو. دوه ترونه مې وو، یو تره مې خالي کو او دا یو تره مې خپله لاړو، د زوی پکې کېنولو، لکه مونږ ته یې قبضه نه راکوله که نه. نو دو ته مو ډېر صبر وکړو، ته مشر مو راوستی، کشر مو راوستی، په مشرانو کلي مشرانو مو ورته ځواب کړی دی. خو دې نه بعد بس چې ده نه خالي کولو، 2015 کې بیا مو مصلحتي کمیټې کې درخواست جمع کړو، هغلته هم دا پیش شو، بیا دوباره نه پیش کېدو، هلته نه هم دا لاړو. بیا دې نه بعد چې هغه نه هم لاړو، دا نه منله که نه، بیا موږ ته یې قبضه نه راکوله. نو دې نه بعد زه لاړم بیا عدالت ته چې د انصاف نظام ده که نه. مونږ ویلو چې یاره انصاف او په ښه په یا پردې کې خبره وشي که نه، خو لکه دا نه غواړي که نه چې یاره داسې خبره دې وشي. او بیا د عدالت والا فیصله تاسو مخته ده، دا تقریبا 2016 یا 17 کې مونږ پیش کړې وه که نه، لکه دې کې هر څه لیکلي دي نور، او تقریبا فیصله یې اوس وشوه. نو پولیس ته تقریبا دا هغه شو، د وارنټ لاړو، د هغه لاړو، ورته فیصله لاړه. دوی چې کومې خبرې اترې کوي چې ما ته روزانه دمکي میلاویږي، ما سره زور کوي، زبردستي کوي، زما کور ودانه وفات شوه او زما بچي به ما یې زه د کور نه شپې 12 بجې مونږ رابار شو، سامان مونږ ته رابار شو، سامان مات شو. دا خبره ټیک کوي یا غلطه؟ یاره دا خو سراسر بې انصافي کوي، بالکل غلطه خبره کوي. لکه دې کور ودانه چې کله بیماره شوه نو تقریبا 2-3 طریقه دې کې بدلم شو د وارنټ کې که نه. موږ ورته صبر وکړو چې بیماره ده که نه، بیا هغه وفات شوه که نه، چې موږ هغو نه زیات به موږ خفه یو که نه، لکه یتیمان بچي وو، نو بچو سره یې موږ سره وو که نه، بچي به موږ سره پاتې کېدو، موږ سره به یوې کمرې کې وو. خو دا د بچو ډېر میس یوز کوي که نه. د شاه خالد بچي تاسو سره پاتې کېدل؟ او موږ سره پاتې کېدو، یو کمرې کې به ښه خوراک هغه هر څه مو ورکولو. پلار هم ماته بقاعده ویلي چې یاره د ښه خیال ساته که نه، چې درنه خفه نه شي او هغه ده. نو موږ دته موږ ورسره هم که نه، په خپل هغه کې ښه هغه مو وکړه، پښتونولي مو وکړه، کورولي مو وکړه. موږ تره زوی دی، بیا مو تره زوی ده، د کور سړی دی. ښه، په دې کې دا خبره کوي چې یاره داود کباړي ما ته هغه راکوي، دمکۍ راکوي چې کوهاټ پولیس زما انډر دی او دا کیسه ده. دا داود کباړي څوک دی؟ یاره د داود کباړي یو غریب سړی ده، خپل کاروبار کې د کباړ والا، او ما تر هغه سره لکه هغه ده که نه ډرور ده. نو هغه غریب دنه خبر هم نه ده، او بس هغه نو دا یې که نه ما تره والا نوکري خرابه شي که نه، ځکه هغه ټارګېټ کوي که نه چې یاره مونږ والا څومره دي د ټارګېټ کړو که نه، ما نه یې ویلو، ما تره نه یې ویلو، او د کوم ملګري دي دونه وایي. ستاسو وینا تر مخه داود کباړي د دې کیسې نه بالکل نه دی خبر؟ بالکل هغه غریب سړی د خپل کاروبار کې یا سر خبر هم نه ده، نه موږ ته راغلی نه سر خبر هم نه ده. دی وایي چې ما ته دمکۍ راکوي چې کوهاټ پولیس زما انډر دی. دا غلط خبر دی؟ یاره نه، بالکل کوهاټ پولیس خو ښه امن کې او ښه محترم اداره ده، او دې کې داسې څه هغه نشته. په تاڼۍ چې کوم د الزام لګولی چې ما سره زور زبردستي ناانصافي کېږي، زه د کوره رایستلی یم، زما سامان راغورځېدلی دی، اجمل ډي اف سی ما ته بار بار کلونه کوي، زه یې تنګ کړی یم. آیا اجمل ډي اف سی چې کوم دی هغه د سره واقعي ناانصافي کوي، یا اجمل تاسو وایئ چې دا په قانون او په قانوني طریقې باندې لګېدی؟
چې پولیس د سره تاون هم کړی دی کنه ډیر زیات لکه تقریبا چې 2 کله دغه پیش کو کنه نو هغه ورغلو کلی چیرمن هم غلطه کې ناستو کنه چې هغه په مخ کې ورته 3 ځلې سوال وکړو کنه تقریبا هغه 4 غنټه تیر پولیس ورته سوال او وکړ پولیس د 3 ځلې سوال وکړو یو ځل یې وکړو بیا وکړو کنه عزت ته سوال کوم چې د کور خپ حیا هغه کې خلیک کنه بس دو عدالت ولا غاله کنه مو ولا هغه په کې څنو چې یاره دسه وکړي عدالت کومډر او هغه دوته شوی هغه کې عدالت ولا هغه کوم هغه پکې هغه شاملو هغه غل هغه ناستو او دو چیرمن صاحب هم ناستو هغه په مخ کې خو خپل لسونو باندې خ سامانم بار کو موږ ورته ټول بار ویلاړو پولیس نه وتل نه سب بار ویلاړو ورته په اجمل باندې چې کوم الزام لګولې دا غلط ده دا سرسر غلط ده اجمل خپل خسړی ده او هغه چې کوم خپل فرایض دی هغه انجام تر رسولي بس څه پیغام لري شخالت ته بشخالت ته دا پیغام ده چې خپل ترز وې دا او د بچو له میسیوز نه کوي هغه په فیوچر باندې ډېر امپیکټ کوي سبا هغه ژوند ژوندۍ ده چې خراب نشي کنه او موږ بیا هغه خپل موږ بچی دي کله هم هیلپ ضرورت موږ بکوکو انتظام یې نصاپیل لري په دې کیسه کې انتظام یې بس موږ دا تقریبا 5 سال کیس وچلیدو او بس موږ ته اوس ډیر صحیح خو اندیر صحیح چې موږ تخپل هغه ملاو شو کنه خپل انصاف ملاو شو او بس د اوس د پولیس د سامان ارڅ کوم دا کنه دا کاروي وشي او دا ډول کوم موقف یاره دا نه انصافي و بالکل غلط ټیک شو ډیره مهرباني سہیل خان کتونکو دا و سہیل خان د شاه خالد ترزوی او د حاجی قیمت خان زوی چې د تاسو خپل موقف شریک کړو د کیسې یو پاڼه یو مخ هغه و چې شاه خالد تیر کړو د کیسې بل مخ بل پاڼه دا ده چې سہیل خان تاسو سره شریک کړو سہیل خان خبرې اترې چیرې په دې کې داوود کباړي بے ګناه ده د دې کیسې نه بالکل نه خبر هغه په الزام لګوي ځکه چې د دې نوکری ختم شي د دې نه علاوه په اجمل ډي اف سي باندې هغه چې کم تور لګولې و چې دا ماته کالونه راکوي او ما تنګوي سہیل وینا تر مخه چې اجمل ډي اف سي په قانوني طریقې باندې د تاورزي خاطر کوي د کلی چیرمن ورته کېنولې و چې دا کاغذاتو مطابق تذکر د ته حواله کا بیا هم نه کولو سہیل وینا تر مخه چې تانا په دې کې بالکل ګناګار نه دی په دې کې په حقي طریقې باندې خپل سټپ کوي او موږ سره هیلپ کوي هغه ته هم دا کوي چې په عزت طریقې باندې خپل امانت د ته حواله کا تاسو دا غي موقف دا غي خبره د کیسې هغه پاڼه هم ووریده او تاسو وکتله د سہیل خبره سہیل موقف د کیسې د بل پاڼه دا هم تاسو ووریده فیصله په تاسو پرېږدو چې په دې کې شاه خالد غلط کوي غلط لګیا ده یا سہیل هغه سره ظلم کوي په دې کې چې کم اجمل ډي اف سي د پولیس او چې کم داوود کباړي ده دا بالکل سہیل وینا تر مخه چې بیګونا ټارګټ کړی دي انتظام یې نه هم دا اپیل دی چې برای کرم د دوی چې کم صاف او شفاف کیسه ده سہیل وینا تر مخه سہیل دا وایي چې موږ خپل انصاف ملاو شي انتظام یې ته دا خواست کوي چې کومه غلط یو بیا د هم موږ ته وایي کچره دا سړی غلط وي په خطر طریقه او په خطوګه موږ خپل انصاف راکړي او شاه خالد ته دا پیغام دی چې د خپل بچو غلط استعمال نه کوي بیا هم زمونږ کزن دی بیا هم دی تاسو خپل رائے قیمتي خبره قیمتي رائے ضرور را سره شریک کړئ چې څوک غلط دي او څوک صحیح دي یو نوی پروګرام سره خپل قربا سید ورغزی تور کې اجازه د لوی الله په امان